أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. سورة المؤمنون 62 نمبر آیات. په دې 62 نمبر آیات کې د مخکینی دلایلو نتیجه ذکر کیږي چې کله شپې راوستلو والا ذات الله تعالی دی. ستاسو د پاره د آرام او سهولت پیدا کولو سبب چې کوم د شپه د دغه ستاسو د آرام دغه چې کوم د بندوبست الله کړی دی د روزګار د پاره د الله تعالی ورځ را لګل چې رڼا تاسو به ځان روزګار کوي. نو بیا د دین اندازه ولګیدله چې تاسو رب هم الله دی او تاسو خالق هم الله تعالی دی. د نتیجه شو لا اله نشته لایق ته عبادت الا هو مگر دقه الله دی چې کله خالق او مالک خالق هم الله شو رب هم الله شو نو به نتیجه دار اوس چې د عبادت مستحق هم دقه الله دی بل څوک نه دی. فانا تفكون تاسو چرته اړولای کیږي دا زجر دی چې په دې باندې پوښ وجه ټول نعمتونه الله را کړی دي دا ټول مخلوقات خالق الله تعالی دی. الله تعالی یوازې د بندګۍ لایق ته بل څوک د بندګۍ لایق شته دی نه. نو بیا په تاسو باندې څه شوي تاسو چرته اړولای کیږي ولې د الله تعالی نه اخوا شرک وي. كذلك حمدك شانتك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اړولای کېدل به هغه کسان چې هغوی د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي. نو په دې ځکه کې د دین د بغاوت سبب ذکر کیږي علت چې داخله د دین نو ولې باغیان شو او د دومره د ښکاره واضح دلایلو باوجود د اسلام ولې قایل نه دي د دیني احکام ولې نه دي قایل د نظام ولې نه دي قایل دا ولې د اسلامي نظام نه اوړي راوړي. نو وجه دا ده چې د اسلام کوم مخکینی دشمنان تیر شوي دي هغوی هم او دا موجوده هم کانوا بآیات الله یجحدون د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي. کوم آیاتونو نه انکار کوي؟ ګوره کوم خلک چې په زنا کې لګیا دي نو هغوی د زنا آیاتونه په هغې ښه نه لګي د زنا حرمت پې ښه نه لګي. کم خلک چې سودخواره دي او د سود نظام چلوي او د سود نظام کې اخته دي ملازمتونه دي هغوی ته د سود حرمت په هغې باندې سخت بد لګي. دغه شان د اسلام دا حکم چې الرجال قوامون علی النساء نارینهو به زنانو باندې حکمرانی کوي او زنانو حکمرانی نشته دی نو هغه خلک چې د هغوی زنانه په حکمرانی کې دي هغې باندې دا حکم سخت بد لګي. دغه شان د کې د ظالم نه او د قاتل نه به سر کټ کیږي قصاص کیږي به قاتلان چې د حکم واوري د سخت بد لګي د ساري نه مني. دغه شان د کې د غل نه چې کله غلا هغه مقدار ته ورسیږي چې 10 درهمونو قیمت سیوای او یو محفوظ مال پټ کړی هغې نه به لاس کټ کیږي. غل مان دا خبرې د سره بدې لګي د سره ورته جوړ نه دی. اوس دا ټول جرایم چې څومره جرایم دي شرابیانو باندې د شراب حرمت بد لګي او په ظالم باندې ظلم حرمت بد لګي په دې طریقه باندې وشماره. هغه خلک چې د کفر غلامان دي او د کفر ایجنټان دي په هغې باندې اسلامي نظام خبره بد لګي. دا ټول چې راجمع کړي د دغه زګیرو منکرین نه واخله مجموعه جوړېږي مجموعه دا جوړېږي د اسلامي نظام نه مخالفت اسلام نه مخالفت دی خلاصه راوځي. نو اوس الله تعالی وایي چې دغه شان کسان چې دا موجوده دي اړولی کېدل به هغه کسان چې یؤفک الذین بآیات الله یجحدون اړولی کېدل به هغه کسان چې د الله تعالی د آیتونو نه به انکار کوي. څوک هم د الله د آیتونو نه انکار کوي هغه دین اړولی کېږي دین نه مني دین نه قبلوي دین ته نه ږدي. کله وایي موږ ناپیس شي موږ ته ټینګېدی نه شو کله وایي دې زمانې سره نه پټ کېږي کله وایي اقتصاد خرابېږي کله وایي امریکا به سوی یورپ به سوی دا د هغوی قصې بهانې دي او کله وایي دا د انساني حقونو خلاف دي او کله وایي دا د ترقۍ خلاف دي خو څه نومونه د هغوی سره شته. د ټول مجموعه دا ده چې بس د الله تعالی د آیتونو نه منکر دي اسلامي احکامو نه منکر دي دا نورې بهانې دي چې دا جرایم پکې پراته وي. نو د اسلامي نظام دپاره به څنګه رکن جوړ شي څنګه به د اسلامي نظام دپاره خدمت وکړي څنګه به اسلامي نظام باندې دی په نافظولو ترقۍ به دی خاموش پاتې کېږي خامخا به تکلیف چې زما قصه پکې را برسېره نه شي. نو دا علت شو دپاره د بغاوت چې د دین نه باغیان هغه خلک دی چې د آسماني آیاتونو نه منکر دي یو آیت نه منکر دي یا دوه نه خو چې د کم ځای آیت راشي د هغې نه منکر دي. نو چې منکر دي نو هغې نتیجه یې د اسلام بغاوت جوړېږي. الله الذي الله هغه ذات ته جعل لكم الارض چې پیدا کړي ستاسو دپاره ځمکه
قرارا سبب د آرام زمکه ستاسو د پاره سبب د آرام جوړ کړی دا چې خلک پکې آرام کوي والسماء او اسمان بنا انچت وصورکم او شکلونه درکړل تاسو ته په احسن صورکم نو شکلونه درکړي دي مفسرین لیکلي دي چې په زمکه بسر چې کوم مخلوقات دي کوم حیوانات موجود دي په ټولو کې د ښه شکل د انسان دی بهترین شکل د لاس او خپو ساخت د ګرځېدو را ګرځېدو انداز د عام انسان مخلوقاتو نه بدل دغه شان د خوراک په لیول باندې چې واخلي هم د انسان د عامو نه ډېر بدل دی ځکه چې انسان په دې مخلوقاتو کې واحد څیز دی په ځمکې په سر باندې چې دا مرکب خوراک دی او په دریو ګوتو باندې خوراک کوي او نور مخلوقات په خوله باندې خوراک کوي او دغه باندې په ګوتو یې نشي راغستلی مفرد خوري مرکب نشي خوړلی مفرد مطلب دا دی چې کم ځناور چې کم پاڼې خوري نو صرف پاڼې خوري بل شی پکې نشي میکس کولی کم چې غوښه خوري نو بس صرف غوښه خوري بل شی پکې نشي اچولی انسان مرکب خوراک کوي مرکب داسې دی چې همدغه څیزونه راجمع کړي په دې کې مالګه مساله یو شی بل شی بلا شیزونه پکې راواچوي ښایسته ذایقهدار جوړ کړي مرکب یې کړي دغه شان دغه میوې دي قسمه قسم میوې راجمع کړي او د دې میوو نه مختلف شیزونه جوړوي کله د جوس په شکل کې کله د اچار په شکل کې کله د نورو شیزونو د مربو په شکل کې مختلف شکلونه جوړوي نو د انسان امتیازات دي چې الله تعالی بدون احسان کړی دی باقي مخلوقات داسې نشي کولی ذلك منتها ورزقكم تاسو له رزق درکړل من الطيبات ر پاک سيزونه نه ذلكم الله دقس تاسو الله د ربكم تاسو رب د حمد دلایل نتیجه شو چې دومره احسانات والا ذات سوق دی الله دی چې الله دې دغه تاسو رب هم دی فتبارك الله برکت والا دی الله تعالی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی برکت باس مخکې تر شوی برکت دې ته ویل کېږي چې جوسیس به لک خکار به ډیر کیږي ضرورتونه ډیر پوره کیږي او دې مقابل کې سپیراوال استعمالي کې سپیراوال دې دا وایي چې تاسو حجم بسې وایي پیسې بشمار په اعتبار سره بډيري نور شذونه بډيري استاد ضرورتونه به پوره کیږي نو دې سپیراوال نو په دې ټول شذونو کې برکت چې غورځي د الله تعالی غورځي ارسل چې کوم دې برکت دی د سز جرواله کمواله دا کمال نه دی بلکې د سز کې دنه د برکت لټول کمال د برکت په کېشتاو کنهشت هو الحي دغه الله تعالی ژوند دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو بغیر د الله نه د الله عبادت لایق بل څوک نشته فادعوه نرابلی د الله تعالی توحید بالدعاء مضمون شو او دا هم نتیجه دلایل شو چې کله د ټولو سيزونو خالق الله شو مالک الله شو تربیت کوونکی الله تعالی شو برکت اچول والا پکې الله شو دغه الله د ټولو مخلوقات رب دی او دا همیشه ژوند دی د عبادت لایق دی نتیجه سره وتره فادعوه مخلصین له الدين دعاګانې غواړي دغه الله تعالی نه یوازي بدسه حال کې تاسو خالص کړی دی الله تعالی د لپاره دین څه مطلب دعا صرف د الله نه غواړي او په احکام کې وسره شرک مکوي توحید قائم کړي د نتیجه شو د مخکینی دلایل الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لري رب العالمین چې رب د مخلوقات دی